چې قرآن منګه په خپل عملی زندګۍ کې راوس دنیا به زمونږ څنګه تیریږي د قبر زندگی به څنګه تیریږي او آخرت زندگی به څنګه تیریږي الله فرمایل الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الله درې آیت پرې مختصره ټوکړه کې د قرآن عظمت هم بیانوي او د قرآن مقصد هم بیانوي چې قرآن څومره عظیم کتاب دی. اول دا الله فرمایل الف لام را درې الف لام را معنی چې تاسو کوئ یا د علماو نه درې په باره کې تپوس کوئ تاسو د مختصر الفاظو کې ځان خلاص کې الله اعلم بمراده الله درې په مطلب باندې خپ وره د دې ځای نه قرآن عظمت معلوم شو چې رب مونږ انسانان عاجز رب ستا کلام دومره اعلی کلام او دومره اعلی کتاب دی چې رب مونږ درې په معنا او په مفهوم باندې هغه صحیح نه پوهېږو بلکې خپل انساني هغه ضعف مطابق ځان پرې باندې پوهیو. الف لام را الله مخکې فرمایل کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الله فرمایل کتاب دا یو عظیم کتاب دی رقم کتاب ختمونه چې نن وشول کم کتاب دا چې تاسو نن په خپلو بچو باندې زده که الله فرمایل کتاب علما ناست مفسرین لیکلي کتابون کې دا تنوین د تعظیم د پاره دی یعنی دا یو عظیم کتاب دی او د قرآن د عظمت اندازه که تاسو لګول غواړئ نو لږ د قرآن ابتدا طرف تراشئ قرآن چې څنګه شروع شه الله فرمایل الف لام میم الته هم منګه اتیار غرزول منګه وی الله اعلم بمراده الله درې په مراد او مقصد باندې پوره رب مونږ پرې باندې نه پوهېږو. الله فرمایل ذالک الکتاب لا ریب فی او بیا دلته علما او طلبا ناست دي چې دا اسم اشاره د ذالک علما مختلف توجیهات کړي دي چې هاذا پکارو زګه کلام زموږ مخ کې پروت دی یا کله غونته کې لري ذاک پکارو. الله فرمایل ذالک الکتاب دا ذالک اسم اشاره خود لري د پار راځي بیا قرآن زموږ مخ کې پروت دی او مونږ وایو ذالک الکتاب. مختلف توجیهات علماء کړي مفسرینو چا پکې را توجیه کړي را چې د قرآن عظمت دومره اوچت دی د قرآن شان دومره اوچت دی چې هغې ته زمونږ ذهن رسایي نشي کولی. قرآن د ابتدا نه شروع کا د دې عظمت د هر یو حرف نه د هرې کلمې نه چې دی نو دا میلاویږي. او بیا تاسو ګورئ الله فرمایل کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب دا یو عظیم کتاب دی دا قرآن روالی مخکینی کتابونه روالی یو طرف ته قرآن ونسی بل طرف ته مخکینی کتابونه ونسی تورات زبور انجیل وګورئ بل طرف ته قرآن حکیم وګورئ. الله که تورات نازل که دای په یو ځای نازل کړو الله که زبور او انجیل نازل کړو دای په یو ځای نازل کړو. الله چې قرآن نازل کا قرآن الله لګ لګ نازل کړی دی ځکه قرآن کې تاسو کله چې الله تعالی د قرآن د نزول هغه ارشاد فرمایي نو الله تعالی د تنزیل لفظ راوړي تنزیل الکتاب او کله چې د نورو کتابونو تذکره کوي نو انزال لفظ راوړي انزال د باب افعال نه طلبا پرې پوهېږي د دې معنی په یو ځای باندې نازلېدل او نزل تنزیل د باب تفعیل نه لګ لګ نازلېدل. الله دې رحم وکړي په علماء دیوبند باندې مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه یو پیره یو کس راغی عیسائی پادری دی ورته وایي تاسو دا وایي چې زمونږ قرآن حکیم دا محفوظ کتاب دی پرې کې چا رد و بدل نه دی راوستی تاسو زمونږ انجیل ته غلط شده کتاب وایي پرې باندې ستا سره دلیل سره. مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورته وی زما سره دلیل زما د کلام یو آیت دی الله فرمایل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون مونږ را ذکر دا قرآن نازل کړي او مونږ را دې حفاظت ذمہواری اغستې را مونږ درې محافظین یو. هغه پادری اعتراض پورته که وایي دلته د قرآن تذکره خو نه ده راغلی. الله فرمیل انا نحن نزلنا الذکر مونږ را ذکر نازل کړی دی او د دې ذکر حفاظت مونږ هم کوو. د دې ذکر نه مراد ته څنګه قرآن علی ځکه که قرآن ذکر دی انجیل هم ذکر دی زبور هم ذکر دی نور کتابونه تورات هم ذکر دی
دلته کې ذکر خبره شوې د قرآن خبره نه شوې الله دې په کروڑو رحمتونه راووري د مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه په قبر باندې عجیبه جواب ورکړ ورتوي ذکر دلته کې ردینه مراد قرآن دی ځکه الله فرمایل انا نحن نزل ونزل تنزيل د باب تفعیلنا د دې معنی د لګ لګ نازلیدل انزل ينزل انزال د باب فعلنا په یو ځای باندې نازلیدل وس پادری ترا تداویا په هغه آسماني کتابونو کې کم کتاب دی چې هغه په یو ځای باندې نازل دی او کم هغه کتاب دی چې لګ لګ نازل دی پادری وی کم چې لګ لګ نازل دی هغه قرآن دی قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورته فرمایل وی هغه قرآن دلته کې چې کوم الله تعالی تذکرہ ذکر کړی دا غي نه مراد قرآن دی الله د حفاظت ذمہواری اغسته نو ما عظمت د قرآن باندې خبره کوله موږ یو طرف ته تورات بل طرف ته انجیل بل طرف ته زبور دی الله په یو ځای باندې نازل کړل بل طرف ته قرآن حکیم دی الله لګ لګ نازل کړل خو کم کتابونه چې الله په یو ځای باندې نازل کړو هغه کتابونه چې کله د وخت علماء ته پرې خودل هغه د وخت علماء داسې ګډ وډ کړل الله په یو ځای نازل کړو دیو داسې منتشر کړل چې تر اوسه پورې چا بیا راغونډ نه کړل الحمدللہ قرآن لگ لگ نازلو آیت آیت سورت سورت نازلو یو کلمه نازلو کله چې دنیا تراغه الله دا سره یو ځکه چې قیامت د ورځې پورې پرېږي سو یو حرف هم نشي بدلول ټولو الحمدللہ دراس عظیم کلام نن دلته ختمونه دي الله فرمایل کتاب دا یو عظیم کتاب دی انسان کتره غواړي چې زماره بچینن کم علوم زده کړل نن عام علوم دی بچی نری زده کړي الله دنیا ته انسان ته چې کله علوم خی د علوم د خول د پاره الله تعالی درې لارې راایستلې دي یو انسان چې علوم حاصلې دا په خپل حواس خمسو سره حاصلې د انسان سترګې د انسان جبره د انسان لاستی د انسان غوګونه دي د انسان چې کم دینو پوزره دا حواس خمسو سره علوم حاصلې کله چې هغه میدان راشي حواس خمسه کار پریدي الله یو دویم لار د علم د حصولې د پاره هغه انسان ته خولې ده چې هغه انسان عقل دی کله چې عقل هم کار پریدي الله دریم لار د ټولو نه اعلی چې خولې ده هغه وحی د قرآن دی مثال په تور باندې زما مخکې را میک موجود دی زما سترګو مال علم را کرا میک تور دی زما لاسو مال علم را که چې دا میک یو سخت سیز دی کله چې ما دی له جب وروړه زما جب قوت ذائقه مال د علم را که چې دا یو پیکه سیز دی کله چې ما پرې کې आवाज کو پکې مې ورک ما تر دې غوګونو علم را که چې دا میک روغ دی دا چیرې نو کار کوي وز دا دومره علم ما ته حواس خمسه را که د دین اخوا نور ما ته حواس خمسه علم نشي را کولای چې دا میک په کم ځای کې راخیږي دا پس مکه کې را فصل په شان راخیږي یا که په یو کمپنی کې تیاریږي دا کر اسمان د طرفه د واوري او د غلې په شان را پریوزي وس ما سترګې طرف ته متوجه کړي دا علم مال رانک ما لاس دی لورول دا علم مال رانک چې دا میک د کم ځای نه راغله ما جب دی لوروړه دا علم مال رانک زما غوګونو مال دا علم رانک حواس خمسه چې کله کار پرې خود دا غزين اخوا الله دویم لار د علم راويستا اغه تول شعقل زما عقل ما تراوي دا زمکه کې دا د نباتاتو په شان نه راخیږي دا د اسمان نه غلې په شکل کې نه را پریوزي بلکې ردی او کمپنی پاغه کې مزدورانی هغه کمپنی کې را میک ته ارشره منګوي چلو دومره علم خو موږ له عقل راک سعلم حواس خمسه راک سعلم چرینو د عقل راک وس پرې میک باندې سویم جایز دي پرې میک باندې سویم ناجایز دي پرې باندې څه خبره کول حرام پرې باندې څه خبره کول حلال ما حواس خمسه ری طرف ته متوجه کړ حواس خمسه جواب د حلت او د حرمت رانک ما عقل دې طرف ته متوجه کا عقل چره د حلت او د حرمت فتوا را نکړه وس موږ له دریم لار پکار دا رب یو اعلی لارا چاغي د علم مونږ تر اصل شي پرې سوال جایز دي سوال پرې ناجایز دي کله چې حواس خمسه کار پرې خود عقل شروع شو عقل کار پرې خود الله د وحی سلسله جاری کړه مونږ چې کنده را وحی سلسله اگر قرآن په شکل کې دنیا کې وکتا نن الحمدلله تاسو بچو چې کم علم حاصل کا کم قرآن ختم کا دغه قرآن چې دا نه په حواس خمسه حاصل شوی نه عقل حاصل کړي دا ټول نه علم دی چې الله تعالی د اسمان نه د وحی په شکل کې خطر نازل کړي
پتہ ولگی را اللہ فرمائل کتابن دا یا عظیم کتاب دے مخ کی کتاثر قرآن عظمت معلوم والغاڑی زمان کل کل زین تا یو گلر ری علماء و قرآن راشی منگوی زمانہ بچے سکول و کالج کی سبق وی ددوم داسی سالانہ تقریب و پروگرامی منگتا ہوئی چی بابا جانا نن زما رزلٹ زما سکول تراشا اگا ادارے والا دلے و سرٹیفکیٹ ورکی یو لیسنس ورل ورکی نن زرالم سحر وو بجونا بزاغ ماسپخین دا منز پوری ناسیم ما دا بچی لاسو تا قتل ما دا اخپلو قاریانو لاسو تا قتل نن زما بچی لکم ڈگری ورکی زما بچی لکم لیسنس ورکی زما را بچے بنن کورتا مال سروڑی مسلمانا تپر اخپلو سترگو باندے اگر ڈگری وسنینے زکا یو مانوی ڈگری دے علماء ورکڑا پا اللہ قسم کر آگر ڈگری دا غیم مقابلنا طولت دنیا ہم کولیشی اسمانون ہم کولیشی عظیم کلامی کورتا درور او دمر عظیم کلام چا اللہ فرمیل کتابن دا یو عظیم کتاب دے اللہ مخ کی عظمت بیانی راش نور دا عظمت خوند وینا دا قرآن عظمت نور وینا کتابن انزلناہو اللہ فرمائے منگ نازل کرے رے و رب دا خطا نازل کرے رے رب تا دمر لوی ذات استا کلام بسمر لوی رب منگ تا وصفت ولگی را چی یو خود تنویر منگ تاوی چی دا عظمت والا کتاب دے یو اللہ فرمائل انزلناہو منگ نازل کرے بلچا نرے نازل کرے دا رچا انسان لکلے کتاب نرے دا آسمانی کتاب دے جبرائیل علیہ السلام دنیا تا پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑے رب نازل کرے رب منگ تنن پتہ ولگی را چی کلام ستا کلام دے قرآن ستا کلام دے رب ستا خبری دی او کلچے دا خبر زمگا استاو زین ترا کزشوا او منگ پر اخپل گریوان کے لگ سوچو کو چے قرآن دا اللہ کلام دے دا خبرہ زمنگ زر تسلیم کرا پا خود قسم کئیو سکنڈ دا پارا منگ قرآن دا زان لرکو زکا دا رب خبری پچا بدی لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نا دا رب دا خبرو لگ تپوس وکا دا غزل پر قائل شو چه دا رب پا خبرو کی سمر خوندے موسیٰ علیہ السلام تھور باندے دا رب سر ہم کلامی کئی اللہ دا موسیٰ علیہ السلام نے تپوس کئی پر خیلاس کی موسیٰ علیہ السلام امسانی ولیوا اللہ فرمائی وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام پر خیلاس کی رسنی ولی یو سڑے پلا روانی سپینگر امسانی ولی اور توے بابا پر الاس کی رسری جواب بس در کئی امسا دسی جواب بدر کئی کنا موسیٰ علیہ السلام نے پکار داؤ چا اللہ دی تپوسکو وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام پخیلاس کی رسنی ولی جواب دا پکارو چا عصا رب دا امسارا خالت موسیٰ علیہ السلام تا پتہ وچ خبری دا چا سر دی خبری دا رب سر دی او دا رب پا خبرو کے خوان دے زائقہ را چاچ ہم دا رب دا خبرو زائقہ سکلی را اغی پچل والکی بیاو گدائی اللہ ری پکرڑاو رحمتون را ورے زمد علماء دیوبند پا قبرونو باندے مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ یو پیرا جیل تا ننوت جیل کے چکل بندیوان شو یو کسور سر پا جیل کی کمرہ کی بندے رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ تپوس کئی میلمدارا تو ویا تہم پا جیل کی بندیوان او زہم بندیوان تا قرآن ویلے دے او کن دے ویلے اگر ورطوی جی ما قرآن خون دے ویلے ورطوی زمان مشن دے قرآن خول خلقو تا خواہ کر جیل نا بہاری او کر جیل نا دن نئی تا قرآن نا دے ویلے مخ کی ہم زمان مشن دو چا قرآن نے ویلے اگر تا قرآن خول انشاءاللہ دل تبا ہم زو استاز او تبا شاگر دے اگر ورطوی سیدہ قرآن شروع کو 15 سپارے مکمل کرے پا جیل کے آغا بندیوان کس رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ شاگرد کل جی 15 سپارے مکمل شے دا جیل دا طرف چٹھے رالا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ توئی ستاری حائی دا نور دا جیل نزا
ستا صفائی وشوا. رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ وی زما دا رب کلام زما شاگرد نیمگڑے پاتے رے, زما ایمان مال دا اجازت نرا کئی, زما دا رب کلام دی نیمگڑے زر جیل نا بہر توزم, زبر جیل نا پہا ورس بہر توزم. کلچ زما شاگرد من الجنت والناس تا قرآن ورسی جیلر ورطوی اللہ ری پتا رحم وکی دا خوڑیر دا سختی و دا ذلت تمر دے, ورطوی دا قرآن دا پارا دا سختی و ذلت منظور دے. رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ شپاڑ سمی سپارین اخوا شاگرد تا قرآن شروع کو پکم و رش شاگرد ختم کئی پاغر رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ دا جیل نبہر شو. دار قرآن اغای شخص چی رچا حضرت اور کشوی او پریم مسئلہ بانے پوئی چی قرآن دا اللہ کلام دے دا اللہ خبری دی. موسیٰ علیہ السلام نے رب تپوس کئی وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ پخیلاس کی تاسنی ولی دی. جواب دا پکارو چی دا امسارا. موسیٰ علیہ السلام سرد رب دا خبرو خوندو رو رو خبرو دکل ہیا دا چی دا عصائیا زمام سارا ہیا ضمیر سوا یا متکلم آخر کے سوا. موسیٰ علیہ السلام خبر خود دمرو دیکھڑے نور خو جواب شو کنا. موسیٰ علیہ السلام اینا اتوکو علیہا و احش بیالا غنمی ولی فیا معارب اخرى, رب دیتا زر ڈڑا ہم ام پریبان بزوتا پانی ہم راتو گم پری کے زمارا پار نور مقاصر و فیدی ہم پرتیری. خبر دا کمزے نا کمزے طور ورسولا زکا چی در رب سر خبر وے در رب سر خبر وے در رب پا خبرو کی موسیٰ علیہ السلام تا خول محسوسی را. نو اللہ فرمائل کتابن دایو عظیم کتاب دے انزلناہو منگا نازل کرے رے. منگا دا رچا انسان لکلے کتاب نہ رے, دا دا رب دا طرف نازل دے, رب استا دا طرف نازل دے. رے شان خو نور و مچت شو چی دا کلام دا اللہ کلام. نبی علیہ السلام فرمیل تبرک بالقرآن فإنہو کلام اللہ وخرج منہو, تاسو پر قرآن سر برکت حاصل کئی زکا دا دا رب کلام دے, دا اللہ دا ذات نراوت کتاب دے. نو اللہ فرمائل کتابن عظیم کتاب انزلناہو منگا نازل کرے. وس رازی چی نازل کرے چاہتے رہے الیکا پیغمبر استاغن تا شخصیت تا. اللہ اکبر, نازل اعلیٰ کتاب در رب دا طرف نازل او الیکا پیغمبر استاغن تا شخصیت تا نازل. نبی علیہ السلام غن تاستی تا قرآن نازل. ننستا بچیر معمولی کتاب ختم نرے کرے. اے مسلمانہ درب شکر ادا کا نن تعالی عظیم سرمایہ کورتا درڑا. نبی علیہ السلام غن تاستی تا کتاب نازل چی در رب کلام محمد رسول اللہ غن تا شخصیت تا نازلی. وستخ بخبل گریوان کے سوچو کچی نن کم کتاب کورتا درڑ. الیکا پیغمبر استاغن تا شخصیت نازل دے. آغا مسلم ہستی یوازی مسلمان دا نبی علیہ السلام دا پیغمبری او دا نبوت قائل نرے بلکہ کافرم الحمدللہ قائل شویرے. نبی علیہ السلام دا رسالت قائل دا صرف مطلق انسانیت نرے بلکہ آغا پیغمبر چی پا کم بانی را کلام نازل دے الیکا پیغمبر استا طرف تمی را کلام نازل کرے رے. آغا مسلم شخصیتا چی رزمکی نباتات و ادار اللہ نبی رے, حیوانات و ادار اللہ نبی رے, جمادات و ادار اللہ نبی رے, انسانان خو پخپل بان قائل دی چی دار اللہ نبی رے. الیکا دا سے ہستی طرف تک کلام نازل دے. وزدر کلام عظمت تاسو بخپل اندازہ ولگوئی چی آغا مسلم ہستی تنازل دے چی داغا با رسالت تصدیق چلے رزمک جمادات و نباتات و حیوانات و ٹھولو کڑے. نبی علیہ السلام فرمیل آغا صاحب دا قرآن فرمیل ما تنن ہم آغا گٹی معلومی رہی چی مال اللہ نبوت نورا کڑے شے زبر اخپل کور بہر تراوتم ما تورے گٹو رسلام سلام چغی وحلی. رسول اللہ مبارک یو پیرا روان دے دیوے غزوین روان دے اوستڑے شیرے یو غر کی یو گٹی تا ڈڑو والا دمکئی مسلم آستی پکم بانے کلام نازل دے. داز عظمت دا قرآن بیانوم چرار کم زین راغلے و چات راغلے رے معمولی کلام نرے گرے ننچ زمان استا پر کلی کی بیانی گی. او کم استازان چا اللہ انتخاب در قرآن دا خود پارا کرے دا معمولی اشخاص نری گرے لکا سنگ چی منگا مولا و طالب تا پکم نظر باندی گورو لقرآن تا گو رئی چی دا علم و طالب
دا سمرا مقام لري قرآن ته وګورئ دا معلم د قرآن دی بیا وګوره د عظمت سمرا پکار دی او ما ته سمرا عزت وکړه سمرا عظمت وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی ستړی شوی دی ګټ یې داسې ډډه وواله هغه ګټ ته پته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدن د خوشبوی نه ولګېده چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه ګټ د بالغ په شانتي یو دم نرم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمه وکړه کله چې پاسید رسول الله مبارک د هغې نه وروسته هغه ګټ واپس سخت شو ټول الحمدلله په زور الحمدلله هغه هستی ته مسلمې ته قرآن نازل دی چې ګټې هم گواہی کوي د رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی ابو جہل د زمانے د رسول الله مبارک لوی دشمن د قرآن لوی دشمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې له ورغې لاسو کې ګټې راواغستې ګټې راواغستې کاڼي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي نن به ستا پیغمبري منم که تر الله نبی ما ته دومره ووایه زما پر لاس کې ما څه نیولې دی که دا دې ووایې زه ستا رسالت او پیغمبري منم که دا دې ونه وایې زه ستا رسالت او پیغمبري نه منم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جهله دا خبره خو اسانه ده خو ستا پر لاس کې چې دل نسري کدی زما د رسالت گواہی ورکړه بیا ابو جهل وای بیا ستا نه منل لو جهل یو دم د ابو جهل په لاس کې کاڼو چغې کړې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو جهل بیهوش په شا باندې پریوتو هغه بدبخت چې کله را پاسې یا محمد صلی الله علیه وسلم دا د کوم استاد تاره جادو زده کړي ما ته هغه استاد وخیا چې ربل په لاس کې رګټو نظم اوازونه پورته کم کلمه و نوې لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې مسلمه ہستی اللہ فرمائل کتابن دا عظیم کتاب دے انزلناہو منگ نازل کردے الیک پیغمبر استاغن تا شخصیت تا چگٹی وی دا اللہ نبی دے د احد غر ته رسول الله مبارک د صحابه سره وخت د احد غر چې نو داسې په ټوپونو شره خوشاله نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مبارک راواچول غلې شو هغه پیغمبر چې رزمکه حیوانات او منګي منو د الله نبی دی تاسو را حدیث مبارک او ذخیره پورته کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې څومره حیوانات او باقاعده گواہی کړي را د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت تصدیق چره د رزمکه او سمساره هم کړي ره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت تصدیق چره دار یو یهودی اوسه هم کړي ره نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي یو یهودی ره اوسه ښکار کړي را اوسه خبره شروع کړي یا رسول الله زما بچی دی مخامخ پرې غر کې یو غار دی او پرې ټیم زبا چوله پي ورکوما زما بچی بنن نهاري د غار خله خله تبګوري زبا نه ما زری يهودي ښکار کړي ما یا رسول الله سفارش وکا دا يهودي ما پرې زبا لاړ شم خپل بچی و ماړکم خپل سترګې به بچو په دیدار باندې هغه یخ کم بیا ورازم نبی رسول الله والسلام يهودي ته وي پرې دوا و یا رسول الله ډیر په هلاو په چل باندې مینولې دا خو یو حیوان دی واپس پسنګ راځي نبی علیہ السلام عزت زامینیم اوسې پرې خو دا اوسې په منډو منډو لاړ غار ته ورسیرا الته خپل بچی ماړ کړل د هغه ځین بیا رااله د رسول الله مبارک خوا کې ودرېدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام يهودي ته والا ز زامینم ما تا ته شرن استاوسیا ولکړه هغه يهودي و یا رسول الله دا خو دې خبره ثبوت ته چې تر الله نبی اوسې پرې خو د کلمه راته وایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام و اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسی لاړ واپس پل غار تاغه يهودي مسلمان شو ټوله سبحان الله داسی مسلم هستی تا الله کلام نازل کړي ره کتاب انزلناه الیکا پیغمبر استاون ته شخصیت ته نازل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم دے نکنه به در کرے نکای تله د خانه کعبه غلاف نه ولره او جاړ یا الله زمان وسه بچرته تله ابو جهل په او خوانه سور روان دي ورته ولې جاړ وین وسه می به در کرے ابو جهل سزا پوری لاړ واپس راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان دي ورته وای ماشوما نکدر پس جاړی تر کوره بهر تر وته او خیکینه ولا راش ماشوما زما سر په او خکینه زری نکته ور ورسو او خوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جهل پس شاته کیناست کله چې ابو جهل
اوخ پاسی اوخ پاسینا ابو جهل گزارونه ورکه اوخلا اوخ بیا هم ناس سره نه پاسی هغه اوخ چې سم وټکول وی وهلا دا هغه اوخنا الله आवाज پورته کو هغه اوخ خبر شروع کړي اے ابو جهل ته خو زمانه یو جاهل ته خو پزان بصیرت دوانو جهانو سردار په دویم سټ کې کېنولې ته په اول سټ کې ناسه هغه لوی هستی ته په دویم سټ کې کېنولې ته په اول سټ کې ناسه الا تشاتش جاهلا هغه مسلم است مخ کې غزو پاسم کنه نه پاسم ابو جهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کې راوړو او خپاسرا باقاعده دا دلیل ورکو دا اخر زمانه پیغمبر دی ابو جهل بیا ونه منو ما آغا مسلم استی تا اللہ کلام نازل کرے الیک پیغمبر استاغنت شخصیتا نباتات و ادا نبی رے حیوانات و ادا نبی رے جمادات و ادا نبی رے دزمکر بٹو دا نبی علیہ السلام دا رسالت سمر گوائن ورکڑی دا حدیث مبارکو زخیرہ ڈکرا بیا رب مخ کلامو پیجن چی دومر اعلیٰ کتاب دے دا دومر اعلیٰ ذات دا طرف اعلیٰ شخصیت تراغلے رے رب د نزول مقصد سره اخرنه خبر لرزم خبر را وندوم رب د نزول مقصد سره الله فرمایي لتخرج الناس من الظلمات الى النور پیغمبر دې لپاره می نازل کړی ری چې د قرآن په ذریعه سره تخلق د تیارونا نور تا ورنا طرف ته چیرینو دارو باسي دا انسان د تیارونا رڼا طرف ته راوباسي خو کله چې انسان ورغه او د نور د طلب په اراده باندې قرآن ته ورنږدې شو الله تعالی منور کوي لارې ورته ښیي خو موږ چېرته کې دا غلطي را اوسه پورې نه راکړې موږ یو عالم ته په دې نیت باندې نه یو ناست چې دا خو هغه کتاب دی چې کومو خلکو خپلې لوڼه ژوندی ښخولې هغې د تیارو نه رڼا ته رایستلې دا خو هغه کتاب دی کومو خلکو چې د خپل د یو بل د خولې نه نوړۍ او ډوډۍ را شو کوله هغه خلکو کې ایثار او قرباني پیدا کړې ده هغه خلک یې دې سټیج ته ورورسول چې په خپله باندې د تندې نه مري وایي زه دې مړ شم خیر دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه خلک یې رجالیت د تیارو نه رایستلي اللہ فرمیل مقصد در یہ کتاب دار ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن دا انسان رڼا ترا کاگی د تیارون راوباسی تاسو گورے کله چې قرآن راغے د قرآن نمخ کی خلق په څومره تیارو کیو ژوندۍ لوڼه به یې نه ښخولې کم یو انسان چې به مړ شو در زامنو ته به خپل پلار هغه منکوهې او ښځې په میراث کې پاتې شوې دیو به پې له پاسه نکاح وتړه خپلو میندو د پاسه د دې نه نوره لویه تیاره وه د دې نه لویه تیاره چېرته کیدی شي چې دا د هغې سړی دا به په معاشره کې اعلی حسابېدو د چا د کور په بلو چې له پاسه د انسانانو کوپړۍ ډېرې زیاتې پرتې دي هغه انسان به اعلی او غیرتي حسابېده چا چې به د خپلو اوبو د شرابو د څکلو دپاره کنډولې دا کنډول او جام د بل د کوپړۍ نه جوړ کړی و د دې نه لویې تیارې چېرته وې قرآن راغی هغه خلک یې راویستل او چا چې هم په غوږونو باندې دا قرآن بلګېده د جهالت د تیارو نه به راوته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه واقعه تاسو د خپلو علماو نه اورېدلې ده کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور عمر فاروق وایي د نبی علیه الصلاة والسلام قتل پسې روان شوم مخې له یو صحابي راغی ما ته را پته نه وه د ایمان راوړی مسلمان شوی ما ته عمره څه ما محمد قتلوم صلی الله علیه وسلم ما ته قتل وکړي خدا غره ټبرداري نه بزان څنګه ساتي عمر فاروق ما ورته وی دا خبره خدا سکه لکه ته چې هم بی دیني ما ته ولې بی دینه وی لکه چې تاوم دا غسړی پیروي کړي ما یې کړه په حق بیا می پیروي کړي ولې را بی دیني را ما ته ورګستا ما ورته استا ول غور وکم ما تور پاغي کس بس راويستا ما ته لاش د خپل خور او د اخره کور حالات والا غو مسلمانان شوي ما تور واپس راغست قیش کې میدان نکړ نیام کې زلالم د خور کور ته بهر تا یو صحابي یو ته قران خې ما غوکه خود دروازه مو ټکول आवाज وشو سو کې ما یو مریم زرزر د قران غپانی چې د کجورو په پاڼو وغیرہ باندې لیکل شوی هغه پټ کړي خو زما د هدایت لپاره یو ټوکړه رسوره توها چیرې دا باقی پاتې شو لتخرج الناس من الظلمات الى النور
د قرآن مقصد د نزول داره چې خلق د تیارو نه رڼا طرف ته راوباسي. زه ورغلم ما یې څه کول وی خبرې وکولې ما یې زه راباندې پوه یم ما شروع کړه خپله خور مې هم سزا کړه خپل اوښی مې هم ما ته عمره موږ قتل کا موږ د هغه قرآن پرېښودو ته ګورې چرته هم تیار نه یو. ما یې دا سم قرآن دی دومره وینې وینې کړی ما دومره زخمې کړی ما بیا هم لګیا په هغه قرآن باندې موږ ګولې تاسو خښې کړی قرآن لږ ما ته وښیي ټوکړه پرته وه ما ټوکړه راپورته کړه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى آیاتونه پکې لیک دي. ما نه خور راواغسته ورته عمر غسل وکړه هغې نه پس په بیا قرآن له لاس وروړې بغیر د غسل نه ته لاس نشي وروړی. ما غسل وکړو زما د هدایت دپاره الله تعالی هغه ټوکړه سبب ګرځولی ما شروع وکړه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى مخکې یو حرف یې هم زړه کې لارې وباسي بدن باندې خونې ځګ شي د سترګو نه اوښکې لاړې ما ما محمد رسول الله ته ورسوئ زه کلمه ویم. نبی علیه الصلاة والسلام لا عمر رضی الله تعالی عنہ روان کړی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره مشوره کوي دروازه وټکې رسو کې عمر یم صحابه یو بل ته وکتل خطرناک سړی راغی صحابه خیر دې دروازه کولا وکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرون دعا غوښتلې ده کچرته کې دعا د په باره کې قبول شي ایمان راوړې فبها ونعما کچرته عمر په غلطه اراده راغلی تور به د عمر او تورې به زمونږ مقابله به کو دروازه کولا وکي. عمر فاروق وایي دروازه کولا وشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نظر وګرځېد زما د ولو دا غوښې داسې رپېدې ګړزېدې مرهوب شوم ویریدم. دو صحابو یو د یو لاس نه بل د بل لاس نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوستم رسول الله مبارک زما کمیس سونیو داسې جټکې ورکړه د خطاب بچیا ولې تر هغه وخته پورې ایمان نه راوړې چې الله پتا عذاب راوړي. ما یا رسول الله راغلی د دې لپاره یم چې تراته کلمه وي او زه پرې دین باندې منور شم زه د تیارونه رڼا طرف ته وځم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق ته کلمه وي عمر فاروق مسلمان شو. صحابو د تکبیر آوازونه پورته کړل چاپیره دې تنګو کې د تکبیر آوازونه داسې ګونجونه وایي چې عمر فاروق هم تاسې مسلمانه شوه. لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن مقصد دا چې خلق د تیارو نه رڼا طرف ته راوباسي. الله د دغې دپاره قرآن چې دی د موږ ته رالیږلی دی دا د تیارو نه راویستونکی کتاب دی واقعات بلاري ټیم کم دی. د یمن نه یو کس راغی ساحر دی خماد نومې دی راغی جادوګر دی ساحر دی خلق ورته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکره وکړه چې داسې یو ځوان او موږ ورته ساري قوانین وي داسې زبردست شخصیت او اخلاق والو خو د څلوېښتو کالو نه اخوا دماغي توازن خراب شل ګډې وډې وایي. دی ورغی وی چې دومره اعلی کسو او وس د څلوېښتو کالو نه اخوا دی ګډې وډې شروع کړې زه ورځمه په ده باندې دم اچوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر یمن ساحر راغی ورته ما ستا خبرې واورېدې ته ډېر اخلاقي شخصیت وې وس ستا دماغي توازن خراب دی زه لږ په تا دم اچوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما خبرې خو واوره که نه چې زه لیونی یم او که روغ یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شروع کړ هغه کتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور د تیارو نه انسان رڼا طرف ته راکاږي. هغه ساحر چې رسول الله مبارک ته ګوري دا خو د یو انسان کلام نه دی و یا رسول الله دا لاس دی خوا راکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له لاس ورکړ یا رسول الله کلمه راته وایه زه په تا باندې ایمان راوړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایه خماده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. راغله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم لو د قرآن په دم باندې داسې دم شو چې تر اخره پورې چې کوم دی صحابي وګرځېد ټولو الحمدلله داسې عظمت والا کتاب. نن الحمدلله تاسو له الله را مدرسې درکړي دي مدرسې درکړي دا علماء درکړي دي دا د خپل سر تاجونه وګڼئ. دا طلبا به د مختلفو علاقو نه راځي دلته یې مدرسې ته ورځي قاري صاحب دربدي تناسي سبق به ورته وایي د دې سړه به هم راځي د دې سړه به هم راځي څلورو اطرافونه به راځي. او د الله رسول فرمایلی دی علما ناست دي د الله رسول فرمایلی چې طالب علم رواني الله د رحمت پرشتو ته وایي لاړ شئ د ده قدمونه په ما باندې ډېر زیات قدردان دي. عام انسان په خاوره خپک دی ولې زما طالب به هم په خاوره خپک دي. عام انسان په شګو خپک دی عام انسان په کاڼو خپک دی ولې زما دا نازولی طالب به هم په هغې باندې خپک دي. اعلی شخصیت ته خلک بهترین طلایانې خوري کي بهترین چې دی نو
قالینو نه خواره کې ما ته فرشتو ستاسو د وزرو نه اعلی قالین بل نه ښکاري لاړ شي زما دې نازولې طالب ته د ده د خپو د لاندې نه خپلې وزرې خورې کوي. نن چې دلته را مدرسه را مونږه که په خپل سترګو باندې رحمت پرشتې ولیدې مونږ دا ویلی شو چې زمونږ سترګو دوکه خوړلې خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې دا دروغ کېدی شي؟ د هر طالب علم د خپو د لاندې د رحمت پرشتو وزرې خورې کړي دي او که نه دي؟ اوس که د رحمت پرشتې د هر طالب علم د خپو د لاندې نه وزرې غوړوي دې مدرسه کې به څومره طلبا سبق وایي؟ دا د یو ځای بل ځای نه چې راځي ستاسو دې کلی د رحمت د پرشتو په نور سره منور نه شو؟ که دا مدرسه دلته نه وی دا پرشتې به دلته راغلی وې دا خو په طالب پسې ګرځي تلی به چېرته بونیر کې به یې ځانه طالب کته دې خوا مارتون کې او شنګله کې به یې ځانه طالب کته پورې غاړه کاله ډاکه کې به یې ځانه طالب کته ځکه د یو کار خو د طالب د خپو د لاندې نه وزرې غوړول دي. نن که را طالب ستا د کور پرې مخه باندې ځي ستا د کور په مخه باندې رحمت پرشتې واوښتې. نن که را طالب علم ستا کور ته د وظیفې لپاره درځي ستا کور ته د رحمت پرشتې دننه کړې. نن که ستا په باغ کې او په پټي کې ځي هلته د رحمت پرشتې دروستې. ته وګوره د دې طالب علم سره څنګ په څنګ روان وې د ده په سر د محبت او شفقت لاس کې ښودو ستا د جسم سره د رحمت پرشتې ټچ شوې. ستا کور هم قیمتي ستا جسم هم قیمتي ستا را باغ هم قیمتي او ستا را علاقه ټوله قیمتي را طالب ستا لپاره څومره لوی خیر خوارې. نو دا علما دا قاریان د خپل سر تاجونه وګڼئ او الله دې هغه ورځ رانولي چې زمونږ په زړه کې د دې په خلاف باندې څه وسوسې راشي او الله دا رحمت زمونږ نه والي بل خوا یې ویسي. ځکه الله یو ځای کې به د قرآن حفاظت کوي دا خو یې نه دی ویلي زه به دلته نخترو کلي کې کوم شاید بل خوا یې زمونږ نه والي خو زمونږ به حال صحیح. تاسو وګورئ کومو خلکو چې د دې قدر نه دی کړی د دې خپلو علماو لایبریری ته ورشئ د دې کتابونه راولئ د مصنف نوم به یې له پاسه سمرقندي لیکلی بخاري به یې لیکلی هغه علاقو ته اوس تاسو ورشئ هلته کې مدرسې نشته هلته خلک د قرآن په زیارت او دیدن پسې په سترګو ړانده شول. الله هر علاقې له دا نعمت ورکوي دا په سترګو حافظان قرآن راغلي ستاسو بچو ته سبقونه ښیي که چېرته کې د دې په خلاف باندې ستاسو په زړه کې څه سوچ راغی الله به دا علوم اوچت کړي بل طرف ته به یې ورورسوي خو موږ به ګورئ د دې نه محرومه کړي. الله به چین ته ویسي روسته به یې ویسي موږ به محرومه کړي. الله دې دا دیني مدرسې همیشه لپاره قایم او دایم ساتي. الله دې زموږ پر معاشره کې راسې محفلونه همیشه لپاره راولي. الله پاک دې زموږ په زندګۍ باندې زموږ د لاسونو قرآن نه سلب کوي. الله د رحمت پر پرشتو باندې زموږ دا در و دیوار همیشه لپاره منور ساتي. الله دا قاریان دا عالمان د دیو د سر دا سوري همیشه لپاره زمونږ په سرونو باندې قایم او دایم ساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.